په ملک کې سیاستدان په یو روان دي، خلق په بل روان دي. خلق یو څه غواړي او سیاستدان هغه خپل ځان له بل څه غواړي. او هغې ژوندی مثال تاسو ته په دې اسمبلو کې او په عدالتونو کې او په دې نظام کې ښکاري. عام سړی متاثره دی د بجلی بل نه، ګیس بل نه، ګرانۍ نه، پټرولو نه، پټرول آی پی پی دا پکې بیله ایرانی پټرول آی پی پیز بیله مخې ته راغه. او زما سیاستدان غواړي چې ماله اسمبلی کې سیټ راکاو، ماله حکومت راکاو. هیڅ پروايي نشته. تیرو څو کالو نه مونږ ګورو د بجلی په بل، د پټرول په قیمت، په آی پی پیز په دې چام خبره نه ده کړې. دغه وجه ده چې جماعت اسلامي چې کوم اعلان کړی دی په بجلی بیلونو، مهنګای، آی پی پیز دې حوالې سره نو ډېر ګڼ تعداد کې خلک اسلام آباد ته رسیدلی دي. د دې اقرار مختلف ټي وي چینلو، مختلف انکر هغه وکړل او حکومت مذاکرات هم شروع کړل. نن د سخت بارانو او د مختلفو ښارونو نه ګڼ تعداد کې زنانه تاسو ته په سکرین باندې د فوټیج په نظر راځي، په باران کې زنانه راغلي دي، ناستې دي او هغه هم درنه ورکه درنې ته تقویت میلاو شو. دې سره سره جماعت اسلامي پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمن هغه د ملک په ټولو صوبایي هیډ کوارټرو کې د درن اعلان وکړو چې درنه به جاري وي او دا به ملګیر درنه شي. حالات داسې ځای ته راغل چې حکومت له به اوس څه لار راویستنه غواړي، خلقو له به ریلیف ورکول دا د حکومت مجبوري وي. او که دا نه کېږي، واشګار الفاظو کې ورته اعلان کړی دی چې بیا حکومت دی کور ته تلی واله. صفای ورته ویلی دي چې شهباز شریف صاحب جماعت اسلامي موډ هغې باندې ځان پوی کا. دغه وجه ده نن چې کوم باران په ګڼ تعداد کې د جماعت اسلامي د ښځو لیاقت باغ ته را رسېدل او دې ټایم کې مونږ ته چې کومې اطلاعات دي او خلقو سره زمونږ په ټیلیفون باندې رابطې دي او دا تاسو په سکرین باندې به ګورئ نو لکونو تعداد کې وي خلک دي. سما نیوز پروګرام ما وکتو نو په لکونو تعداد دی ګیر چاپیره اسلام آباد او دې سره سره به د پورا ملک کې په مختلفو صوبایي هیډ کوارټرو کې یو درنه شروع شي. ضرورت هم د دې شیز دی. ضرورت دا دی چې خلق ریلیف غواړي په بجلی بل کې، خلق ریلیف غواړي په ګیس بل کې، خلق ریلیف غواړي په سبزو په قیمت کې او په ارزانتیا کې او د پټرولو په قیمت کې. پټرولو نوم مې وایي شو چې دا ډېره غټه خبره ده. د پټرولو او ایرانی پټرولو په نوم چې کومه د آی پی پیز غوندې دنده روانه ده نو دام راویستنه غواړي. او زه بیا وایم، ما مخکې ویلي دي د ایرانی پټرولو په نوم په دې قوم باندې بیله آی پی پیز مسلطه ده. یو مخصوص مافیا ده چې اربونه کربونه روپو ده فایده مخصوصو جیبونو ته ځي او هغه پیسې ستا په دې ملک کې سیاست منیج کولو دپاره لګي، په سیاسي پاټو او په حکومتونو ختمولو را ختمولو باندې دغه پیسې لګي. نو تا لی نه درکوي، عام سړي لی نه ورکوي. ته په پمپ کې پټرول اچې نو دا خو یې پته نه لګي چې اوس خو تاله ملک بار کم ملک تیل درکوي. نو دا چې په زرګونو او دا دومره غټ تعداد کې تاسو ټینکرې ګورئ او ډاټسنې ګورئ او شور جوړ دی د ایران نه دا پټرول راځي چیزي چته ستا په هر ښار کې او هر کلي کې او هر تحصیل کې په پمپونو کې په دوکانونو کې تر دې پورې چې د تیل مالګو په دوکانونو کې خرڅېدل شروع شو پټرول، ایرانی پټرول. او په کوم قیمت یې درکوي؟ عالمي قیمت باندې. شرم وکړئ یاره، شرم ولا پکار دی دې زمونږ حکمرانانو لم چې دومره زیاتې یو ملک کې شروع شي نو هغه خلق اخري بیا دغه شکل کې راپاسي. او زه ګورم چې مسلسل د مختلفو پاټو چې کوم سیاسي ورکر دی، سیاسي قیادت دی، نو هغې طرف نه پذیرایي روانه ده او د هغې طرف نه حمایت روان دی او ډاډګیرنه روانه ده او امیدونو مرکز دا درنه شوه. څنګه ملک ریاض د خېټې نه حافظ نعیم الرحمن د قوم دا پیسې راوښکې وي یو غریبو خلقو لی د جماعت اسلامي په دفتر کې ورکړي، دقسې به د مافیا د خېټې نه به یې راوکاږي او په دې خلقو به یې تقسیموي. او اثرات یې تاسو ته ښکاره شول چې د فری بجلی، فری یونټو، اراکین اسمبلی، د وابډې ملازمین، سرکاري ملازمین دې ټول له چې کومه فری بجلي میلاوي دا هم د اربونو کربونو روپو ده. او زیره ما تعالی راځي د هغې به یې د بندولو باندې خبره شروع شوه. نو ښه خبره ده. مونږ وایو چې کم عام ولس دی پکار دا دی چې دا دې ټایم کې کم اواز روان دی د دې ظلم خلاف، د ګرانۍ خلاف، د بجلی د قیمت
د زیاتوالي خلاف یاره پکې نشو لګولی چې پکې ته نشي لګولی یو عام سړی هغه ایسي نشي لګولی پکې نشي لګولی پشمېرې کل نو چې په داسې وطن کې تا ته د هر څه ګیرۍ او ختمۍ نو بیا خو دې خلقو له راپاڅېدل پکار دی او حکومت ختمولو خبره نه کوي د الیکشن خبره نه کوي بل څه خبره نشته جي خبره دا ده چې بجلی فوري ارزانه کوي سلیب ختم کوي د 200 یونټ 500 ته ورسوي چې عام سړی د سکون ساه والي د ګیس دا بیلونه دا مشکلات ختم کوي د آی پی پیز دا دنده چې کومه ګڼکپي شروع ده د قوم سره او ډکیتي د قوم په جیبونو باندې شروع ده نو دا ختمه کوي نو دې له دې ټول قوم له ځوانانو له ښځو له بوډاګانو له مشرانو له ټولو له پکار دي چې د دې خلقو حمایت وکړي ډېر ګڼ تعداد کې ډېر ښه خلق د نامې جامې خلق مالداره خلق غریب خلق سپین روبي خلق بوډاګان خلق ځوانان خلق دې ټایم په سړکونو پراته دي او څه دپاره د دې کروڑونو خلقو چې اکثریت دی او هغوی د دې زور نه لا خبر نه دي او لا کولی نشي او لا مایوسه دي نو دا اواز اوچتی چې جي د بجلی بل دی ته ارزان شي نو کم از کم د دې باره کې اواز هم اوچتول پکار دی او حمایت کول پکار دی چې دا زر تر زره دا مطالبات دا ومنلی شي عجوبه دا ده چې 15 کاله مخکې تا کومه بجلی استعمال کړې ده نو هغې کې به هغه ټایم په کرایه څوک پروت په کور کې هغه ټایم کې چې کم بل راغلی دی نو اوس که پې تا سولر لګولی دی لا بند دی نو مخکې خرچه د نالي وایي هغه ټایم کې دې دومره خرچه کړې ده لکه په اندازو او په زاویو باندې شو خبره انصاف نشته میرټ نشته قانون نشته دومره ګټه ګڼ کاپي په سترګو کې راله شګې اچوي نو چته خو زمونږ تعلیمي نظام تبا چته زمونږ هسپتالونه تبا چته مو زراعت تبا زمونږ د زمیندارۍ سیستم ته وکتو پټرولو د ټویلونو د اوبو دا مو تباه او برباد سیکل اوس که دا خلق راپانسېدل نو را روان وخت کې به د ژوند تېرولو په هغه دغه باندې د اوبو دپاره به هم دی پریشانه یې هغه خپلې اوبه او د ساه خیشتو دپاره به هم دی ته ماسک نه ملاویږي په دې ملک کې داسې سخت حالت پرې را روان دی ځکه چې ماسک به ورسره نی نو صفا ساه به نشي اخیستی نو د دې نه مخکې چې په کار دا دی دا خلق سوچ وکړي او د دې حالت ټیکولو دپاره یو پریشر اچولو دپاره د دې خلقو ملګري شي او د جماعت اسلامي ډېر غټ کار یې کړی دی د خلقو اواز یې اوچت کړی دی او بغیر لالچه یې اوچت کړی دی او ډېر په دلیرانه انداز کې راغلی دی او پراته دي چې مونږ حق غواړو مطالبات حلقونه غواړو او دا راله راکوي دا بجلی دا مسله ټولو نه مخکې حل کوي آی پی پیز ختمه کوي ډکیتي ختمه کوي مونږ به ځو واپس کورونو ته ځو دومره صفا خبره څوک کوي او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې وایي لار هم درته ښیو که تاسو وایئ چې مونږ ته مشکلات دي نه کېږي وایي مونږ یې درته لار ښیو نو دا څه ضروري خبرې وې ما وایي چې وی کړو او انشاءالله په دې به خبرې کوو مسلسل چې کوم تازه ترین اپډیټ سي اب هم دله درکوو د ټولو مختلفو هیډ کوارټرو نه چې کوم اطلاعات راځي په هغې به هم خبره کوو نن خو دا ډېر غټ د ښځو پروګرام شوی او ډېر لوی تعداد کې او ډېر ګڼ تعداد کې قافلې چې دي نو هغه د ملک مختلفو حصو نه ودرولي دي ساري کړي دي لاره کې رکاوټ هم جوړ شوی د هغې باوجود هم د په ګڼ تعداد کې خلک سرکاري ملازمین جي هغه په خپله پریشانه دي دا کمې چې په روډونو دا پولیس والا ودرولي هغه هم پریشانه دي وایي چې مونږ نه تنخواګانو کې لکه چې د چا 1 لاک روپۍ تنخوا ده نو 15,000 روپۍ د هغه د کور د بجلی بل شو ځکه یې سیګان به یې ورکړی یو سړی افسر وي او دغه وي که نه او چې بیا پیدا کوي نه نو هغه خو په هغه تنخوا کې نو چې 15,000 روپۍ د ده د بجلی بل راغو نو په 40,000 روپۍ کې به دی کور څنګه چلی نو ډېر لوی بیوروکریټ ما واورېدل چې وایي تېښتې له راغلي وو د په لاره یې نه پوهېږو چې څه وکړو ډېر لوی افسر سره ناست وو هغه وایي چې 60,000 روپۍ زما بل راغو نو وایي نورې به زه زما تعلیم زما د کور خرچه د بچو تعلیم او د ګرځېدو نو ژوند خو نشم تېرولی نو چې داسې صورتحال شي چې ستا سرکاري ملازم هغه هم په هغه ملازمت باندې پریشانه شي مایوسه شي نو خو بیا داسې کې ملګری کېږي او ښکاري راته دا چې اخري کې به دا ټول راځي او په یو ځای به په د اسلام آباد باندې ورځي